حضرت علی رضی الله عنه ته نبی اسلام ویلو یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى ليست لك الآخرة. دا حدیثونه مونږه سی وایو دا د عمل د باره دی. لا تتبع النظرة النظرة ځان دا آیت هم چې واورېدو نو عزم وکړي چې موږ خپل نظر حفاظت کوو، بیا د خپل عبادت خوند وګوري چې څومره خوند دی په دې عبادت کې. او پردو ښځو ته کتلو کې او پردو سړو ته کتلو کې څه خوند دی؟ خپل عقل او خپل ذهن خرابول دي. انسان عقل په دې باندې تباه کېږي، انسان حافظه په دې بربادېږي. موبایل کې پردو ښځو سړو ته مه ګورئ، داسې مه ګورئ. نظر حفاظت دا د مؤمن نښه ده، دا د مؤمن نښه ده. لا تتبع النظرة النظرة، یو نظر پسې په دویم ځل مه ګوره. فإن لك الأولى ليست لك الآخرة، دا لومبی نظر درله جایز و، دا تا چې دا اچانک ولګېدو غیر اختیاري، خو د اختیاري حرام دی. د دې مطلب دا نه دی چې یو ځل کتل جایز دی، نه مطلب کله سړی وګوري مخامخ ښځې بس یو ځل مخ دې خوا راواړوه، لومبی به الله معاف کړي، دویم نه معاف کوي. دا معنا ده. فضل ابن عباس رضی الله عنه ډېر ښکلی و، ډېر زیات ښایسته و. د حضرت عبدالله ابن عباس ورو د حجة الوداع په موقع کې نبي اسلام ځان سکینولی و، سورلی باندې شاته ډېر زیات ښایسته و. که نه بعضې انسانان ښایسته الله پیدا کوي. وایي دا چې روان و حج ته به ښځې راغلې ټول به ده ته کتلي سته، ده ته به کتل. نو فضل ابن عباس هم ورته وکتل داسې. نو نبي اسلام داسې مخ راوړ، د بل طرف ته ور راوړو، داسې دا مخ په لاس راوړ. بیا ورته نورو ښځو کتل، بیا له مخ داسې راوړو، کله به له مخ داسې راوړو او کله به له داسې راوړو. فضل ابن عباس له دا عملا نبی علیہ السلام ثبوت ورکو چې ګورئ قتل ګناه ده. وقل للمؤمنات، وای مسلمانانو ښځو ته یغضضن من ابصارهن، چې ښکته کړي خپل نظرونه. سړو ته وایه تاسو ښځو ته مه ګورئ، ښځو ته وایه تاسو سړو ته مه ګورئ. ښځې دې هم خپل نظرونه ښکته کړي. دلته یو سوال دی، هغه حل کوو. نو بیا ځو مخکې هغه دا دی چې الله تعالی فرمایي ښځو ته ووایه چې خپل نظرونه ښکته کوي. حالن کې د احادیث صحیحو نه ثابتېږي چې نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځ په کور کې و، او دی کور دی او دی جومات دی. حبش راغلي وو یلعبون بحرابهم، هغوی خپلې نیزې میزې راوړې وې او په جومات کې ټرینینګ کوو نیزو. حضرت عایشې ته نبی علیه السلام ویل عایشې تماشه کوې؟ ویل او ویل راشه زما دې شاته راوخېږه او تماشه کوه، خلک ټرینینګ کوي منډې وهي، داسې خلک زه تیارومه. نو حضرت عائشه رضی الله عنها راغله، دې تماشه کوله. نبی علیه الصلاة والسلام ته ورپوښا شوې وه، کلکې یې نیولې وه د شانه، زنې یې وله په دې ځای باندې ښودې وه. ویل نبی علیه السلام ویل چې مړه شوې، شبعتي، مړه شوې بس دي؟ ما ویل چې نه، لږ نور تماشه کوم. بیا وایي زما دې په الله قسم یې که دا حبش زما خوښ و چې زه تماشه وکړم. تور تور خلک راغلي و تا ویل په دې ما څه کول. ما صرف خپل قدر کتو چې د دې پیغمبر سره دې ماشومې جنۍ قدر څومره دی چې ما څومره په شا کولی شي. ما ویل چې زما قدر څومره دی؟ حدیثة السن، چې یو عمر یې کم دی او د ګوډکو سې مینه ده. ما به ګوډکې کولې په هغه زمانه کې وایي چې دې جنۍ قدر ورسره څومره دی. اوس ډېر عمر یې په شا کړی ما. بیا ما ورته چې بس دې کوزه مې کار. نو دې حدیث نه خو ثابتېږي چې حضرت عایشې خو کتلي دي، او قرآن کې الله فرمایي چې نظر ښکته وساتئ. پوهېږي په خبرو باندې؟ د دې مختلف جوابات. یو جواب یې دا دی چې عایشه ماشومه وه. حضرت عایشه د هغه زمانه ده چې دا ماشومه ده. حضرت عایشې واده په 9 کالو کې شوی دی، ماشومه جنۍ ده. ښځو ته د اجازت نه ورکړی دی، جنکو له ورکړی و نابالغو ته. په هغه زمانه کې دا ماشومه وه. او هر چې کله بیا ښځې دي، نو یو ورځ عبدالله ابن ام مکتوم کور ته راوستو د ځان سره، لون صحابي دی. نو نبی علیه السلام روانو، په دې کې ام سلمه ده او میمونه رضی الله عنهما دواړه ښځې دي. نو ولاړې ویل پټې شي شامه کې پټې شي، احتجبا منه. وی هغوی چې پټې شوي د الله رسول ته پړانده باندې زموږ نه پرده کوله. دا خو ړوند دی. افلیس اعما لا یبصرونه، دا خو ړوند دی موږ نه ویني. و نبی علیه السلام ورته څه ویلو چې اپا عمیاوان انتما الستما تبصرانه، ولې تاسو مړندې یئ، تاسو یې نه وینئ. ګوره چې کله غټې ښځې وي هغې ته ویل د ړوند نه پټې شي، چې کله ماشومه وه هغې ته ویل تماشه وکړه. خبره پوه شوې تاسو؟ دا ماشومه جنۍ وه. ماشومان جنکۍ او د غټو ښځو منځ کې فرق. ماشومانو جنکو ته نه وایي چې سندرې وایي خیر دی، جایز دي درله، خو غټې ښځې به نه وایي. و دا شوله. دویم نمبر دا ده که نه، قرآن چې دی که نه یفسر بعضو بعضا. تاسو لږ په دې قرآن کې سوچ وکړو، هلته وایي قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم، یې نه دی ویلی، څه ویلي دي؟ من ابصارهم. بعضې نظرونه به ښکته بعضې، او قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، بعضې. معلومه دا چې نظر کې فرق.
هر نظر د بندولم نه دی او هر نظر د خوشي کولم نه دی. بعضې نظرونه داسې دي چې هغه کول جایز دي او بعضې داسې دي چې هغه نه دي کول جایز. نو کوم چې نه دي کول جایز هغه نظرونه تاسو ښکته کوي چې تاسو یو بل ته بټ بټ مه ګورئ چې سترګې ورسره میلاو کړي. یعنې جنۍ هلک ته ګوري، هلک جنۍ ته ګوري، دا حرام دی. اوس دا حرام دی، نه به ګوري یو بل ته. دې لیدلو په وجه باندې سړی بدعملۍ ته ورسېږي. او هسې په لار سړی روان دی ورته وکتل نو په دې نه ګناهګارېږي. یا ښځه روانه ده چا وکتله داسې نه ګناهګارېږي. عبدالماجد دریابادي وایي که نه وایي که دومره سخته پابندي وي موږ برقې به سره ولې بیا که په ښځو دومره پابندي وي چې مه ګورئ که نه بیا به موږ هم برقې په سره کړی وی ښځو هم په سره کړی وی نیسه به ګرځېدی برقې برقې به یې وټولې. داسې نه ده. معلومیږي دا من لفظ په دې کې شته دی، من چې بعضې نظرونه تاسو ښکته وساتئ. بعضې علماو پکې یو وجه ویلې ده، و یو د سړو نظر دی ښځو ته، یو د ښځو نظر دی سړو ته. د سړو نظر دی ښځو ته شدید او د ښځو نظر دی سړو ته خفیف. نه ښځه که سړو ته ګوري په دې کې نقصان نه وي، ځکه ښځه کې دا جرأت نه وي چې چا ته مطلب څه ووایي یا به چا ټک وکړي. سړی بدبخته داسې چې کله د ده نظر تیز دا دی چې دا په ښځه باندې آواز هم کولی شي، خبرې مو سره ازادولی شي، ګپه مو سره شروع کولی شي. ښځه دا جرأت نه شي کولی. او د سړو نظر تیز دی او د ښځو نظر کمزور دی. په دې وجه باندې ښځو په دې کې لږ تخفیف شته دی په نسبت د سړو باندې. فرق پکې دی او نور د غض البصر حکم دواړو ته دی. وقل للمؤمنات ويا مسلمانانو ښځو ته یغضضن چې ښکته وساتي من ابصارهن خپل نظرونه، نظر ښکته وساتئ. ويحفظن فروجهن او حفاظت دی وکړي دا ښځې د خپل عورتونو، خپل عورت دې پټ ساتي. بعضې نظرونه هغه جایز دي، لکه کم کم نکاح ده، څوک ځان له واده کوي نو کومه ښځه چې کول غواړي نو هغې ته کتلی شي. بعضې فقهاو پکې خو ډېر مبالغه کړې ده چې خو هغه مبالغې ته ضرورت نشته دی. مطلب څه ده چې لیدل وي نو لیدل کولی شي، څه ده چې لیدل وي نو دا جایز دي. ښځه سړی لیدلی شي، سړی ښځه لیدلی شي. یا نن سبا تصویر دی، خو تصویر باندې خلک نن دوکه کېږي. نن سبا تصویر خو داسې شی دی چې هغه خو د تک تور نه تک سپین جوړوي او تک سپین نه تک تور جوړوي. تصویر ګورئ دا غلط کار دی. کوم شی چې غلط یا غلطي. یو انصاري صحابي راغی د الله رسول ته، د الله رسول وایي چې دن د مې رادله په کوم ځای کې په پلادي خاندان کې ولیدلې ده ویل نه ویل وګورئ فإنه أحرى أن يقدم بینکما جایز دی. یو دویم نمبر دا دی چې لکه انویسټیګیشن دی که نه، انویسټیګیشن کور کې غلا ده، پولیس وایي موږ دا ښځې ویني نو موږ ته به دا ښځې راوباسئ. د تفتیش الجرایم د په باره کې انویسټیګیشن په خاطر باندې پولیس ښځو ته کتلی شي. دریم نمبر استغاثې په دوران کې قاضي ښځې ته کتلی شي چې ښځه مخ پټ کړی نه په عدالت کې به ښځه مخ کلا ولاړې دا مخ نه پټوي چې عدالت ته تللی د مخ به کلا وي او قاضي به ته ګوري او به ته دین تپوس کوي. او دریم نمبر دا چې کله ډاکټر دی په طور مثال مخ باندې بیماري ده، مخ د مخ علاج کوي نو مخ به خامخ ښکاره کوي. داسې نه چې مطلب ښځه هسې بیمار ده مخ یې ډاکټر ته ښکاره کړی دی نو داسې به نه وي. دا حکمونه ګران دي خو چې قرآن کې وی او چې معاشره کې وی نو بیا اسان دي. خلکو دې څه ضرورت دی؟ په دې څه ضرورت باندې خو هر څه ختمېږي. هېڅ هم نشته دی، هر څه ټیک ټاک دي، هر څه ټیک ټاک نه دي. چې الله ویلي دي نو څه پکې شته.